أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزم نمبر آيات سورة الفاتحة. سورة کے اللہ تعالی یو دعوت تشریح کرا ذکر و بیان کړه الحمدلله لفظ سره چې انسانانو څومره د کمال صفاتونه دي دا ټول خاص او خاص الله له ثابت دي. به دې دعوی د پر الله سرور د ذکر کړل حمدونه ذکر الله پورې خاص دي چې د ټول مخلوق تربیت الله کړی دی. عام مهربان دی او خاص کړه قیامت په ورځ باندې طاقت او واک دغه چلیږي نو ځکه الله له حمد خاص دی. آیتونه کې مقصد رد شفاعت قهري جواب دا سوال څه خلکو ویل چې د الله نه سوا موږ د بل چا بندګۍ نه کړي دا په قیامت کې موږ بچ کی زور بدل الله سره وګالتا. الله جواب وکړي د جواب حاصل دار چې انسانانو د قیامت په ورځ باندې امر چلیږي نو هغه صرف او صرف دی الله بل څه دا حق نه لري. څلورم نمبر آیت کې الله به نتیجه ذکر کړی چې ایاک نعبد و ایاک نستعين. یا الله خاص تا بندگی کو د بل چانه او خاص تانه مونږ کوم غواړو د بل چانه نه غواړو. داوام خاص نتیجم خاص. نن پنځم نمبر آیت کې اهدنا الصراط المستقیم بیان د دعا کوي. ربتم د آیت مخکې سره دا دی مخکې ویل چې ایاک نعبد یا الله مون خاص تا بندگی کو د بل چا بندگی نه دی مقام کې وسوي چې الله مونږ لنی غلا راوخایا لار د توحید لار د قران. دویم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سوره فاتحه د الله او د بنده مابین کې شریک ده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا د الله حق. ایاک نعبد و ایاک نستعين دا مشترک د دواړو مابین کې د الله او د بنده. اهدنا الصراط المستقیم دا اوس خالص د بنده حق دی. ولعبد ما سأل رسول الله فرمایي الله تعالی فرمایلی دی بنده چې وغواړي بس اقا سوال به الله زور د قبلهم. بل مخکې ویل چې و ایاک نستعين یا الله خاص تانه موږ مدد غواړو بل چانه نه. سوال راغی کیف اعینکم ایها العباد ایز ما بندگانو زستا څنګه کوم حکم. موږ جواب کې د جواب حاصل لا یا الله استغفر ډیر کوم کو نه دی خو اساسي کوم مقدار چې د قران او سنت د لارې موږ له خایا دې باندې موږ روان کا. کله چې انسان قران مطالعه کوي ګوري امر د هدایت وکړه الله کړي دی. لفظ هدایت تقریبا 209 کړه الله تشریح کړي دی. لفظ صراط سلويخ کړه لفظ المستقیم تقریبا 10 کړه الله دا بیان کړي دی. دلیل به دې چې موضوع ډیره مهمه او ضروری ده. هدایت کې معنا د خودلو ده دلالت بلطفین چال ډیر په نرمه باندې لار خودل غصه بچا باندې نه کول. سړی ستانه مطالبه کوي دی ولاري ډیر په نرمه او عاجزۍ باندې ورته خودلوږي چې د شلار شد شي ته خیر به کارونه کې د استعماليږي. سوره صافات کې براشه انت د جهنم مبارک الله دا ذکر کړي نو جوابدار شي لویل شي تحکم استهزاء د اسلام دشمنانو پورې درې طریقو باندې مستعمليږي.
کله دوی مفعول ډایرک ورشي لکه د مقام کې اهدنا الصراط المستقیم، د دین مراد هغه مقصد درسیدل یا الله مون مقصد له ورسوه کوم چې اخره هدف دی. کله دې په شله کې لام او الا راشي دغه نه مراد لار دنو، کله انسان خطا شو کله ورسیږي الله مون برسي مقصد لا اسنه چې مونږه خطا نشو دی لار کې. لغت کې ویل شي نفس خودل، اصطلاح کې دا معنا توفیق د ایمان د صحیح لارې انسان له نصیب کېدل. کله الله انسان له هدایت کوي فطری. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي وړو کې بچي دی لیکن شکل وږي چې د مور د سینه راکاږي نو د په دې طبيعت او دماغ کې دا خبر چا وردن نه کړه الله شر د استاد نه. کله د عقل په وجه باندې الله مقصد درسي یو سړی، کله د حواس په وجه باندې، کله د رسولانو پر علی ګلو باندې، کله د کتابونو پر علی ګلو باندې. کله دا معنی چې مصیبتونه انسان باندې راشي دا ورته کلک ثابت قدم یې ودرېږي توفیق. یا قران شبهنه کې د بدن باندې ناشنا کیفیت راشي دا ټول معناګانې مراد دي. زين له سوال راغی چې ار کله وسړی دا منی چې الله شتا، الله رب دې رحمان دې رحیم دې مالک دې داغه بندګی داغه نه کومک دې نو دغه هدایت شوی دی. دا څنګه دوباره سوال کوي د هدایت چې الله مولا لار وخایا. اهل علم جواب کوي چې دې دا معنا ده یا الله مونږ لکه په دې لار باندې ټیک دا خودل لیکړي خو لیکن کله کله انسان خطا شي ایسه گمراه شي. ثبتنا الله کلک مکا دوام موږ په دې باندې راکا. دویم د هدایت ډیر مراتب دي کنه یا الله یو مرتبه موږ له وخایا به بل مرتبه به بل مرتبه اخري مرتبه له ورسوه. الصراط المستقیم اغله نغلارا صراط کې معنا د تیرې دو لارې له صراط زکه وي چې دا انسان ور باندې روان یا مقصد دی رسي تیرې کی. المستقیم لا اعوجاج فيه اس کو گواله کې نشه سئل اردنیغه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کرخه وستا اخو دې خو نور کرخه وستي به ویلې چې بده لار باندې یو لار ور روان دي د لار دې سر کې یو داعی دی ا دې لار ویله وې شي درازه اخو دې خطاويګما دای چې ودا قران دی او د الله والا مسلمان دی دی خو يهوديت او نصرانيت او مجوسيت او د کفر نور لاري دي. کم سړی هغه چې د قران په سیده روان شو پس دا مقصد له ورسېدو کنه. لیکن که يهوديت لتاو شو نصرانيت لا مجوسيت لا دهريت لا سړی په خپل برباد شو. الله مونږ لا د قران او سنت سیله راوخا نه غلاره به چونګري مقام کې صحیح لار د قران او سنت او ای په روانې د لوی نعمت دی. نو ځکه الله دعا کی ذکر کی ان بل شی ذکر کړي وي. صراط المستقیم اغلار شي کې کوګوالی نشته. کله قران کې الله فرمایي سبل السلام لار د سلامتیا اندغه جمع راغلي. جواب دا دی چې لار د ټولو انبیو یو لار دا چې غیر ویلې شي لار د توحید، لیکن منهج دار چې جدا دی. د نبی صلی الله علیه وسلم منهج جدا و د نور انبیو جدا و. دلته صراط المستقیم نه مراد څه دي؟ یو قول مفسرین ذکر کړي قران معنا بدای اهدنا الصراط المستقیم الله خو موږ نه غلاره شیل ویلې شي د قران کریم لاره الله قران بس روان کا. صراط المستقیم د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث صراط المستقیم لار د انبیاء، صراط المستقیم لار د اهل سنت والجماعت چې نه بګي افراط شته نه بګي تفرید تمیز ایته. صراط المستقیم د حق تابعداري، صراط المستقیم د رسول الله ملګرو په روانه دل صحابه او بس الله ر صحابه لار موږ لوخایا ای بس موږ روان کا. به چونګې دي لار ډېر دشمنان دي، نفس یو دشمن دی،
شیطان بل دشمن دی جاهل پیر بل دشمن دی بيدین عالم بل دشمن دی ظالم بادشاہ بل دشمن دی نو انسان به بیدار اوسه کې دی لاره چې ګډ وړي نه کې څوک ډیر انسانانو اشاره موږ چاو مونږ دا مولا دی واغه مولا دی نه تحقیق بده مقام مسله کې کوي الله ني غلاره نو سوال راغی ني غلاره کما صراط الذين الله الى ارض اغه انسانانو انعمت عليهم شتا نعمت کړي له پاغوي باندې دغه اشاره ده لا اے انسان ته بده لار ما روان کړي خو لیکن یوازې نه تاسو سره نور ملګری بده لار روان نشته دغه سړی یریږي یوازې لار روان دي وکله چې د لار کې نور لار وی روان به انسان ډیر طبيعت برابرې زمون نور ملګری به مشته کنه یوازې خو نه يم دویم دی کی اشاره ده دله چې انسانانو استاد دې لار علامات ګور معلوم دي چې نه شي کوم طرف روان شي بس رواني علامه بلري څه علامه ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انا علیه واصحابي کوم لار روان چې روانه موزما ملګری صحابه دې باندې را روان شي دریم دی کی اشاره و دی له انسانانو دی لار باندې تل ګور لګ مشکلات غواړي ان العطايا علامت البلايا مزيخ مصیبتون نورس سړي راځي د شي بنئ چې انسان د رسول الله بس روان شي صحابه بس روان شي مفت دي کې الله له زور نشتا الذين انسانان انعمت عليهم شتا په نعمت کړي لري نعمت سمانا یو سړی له خیر ورکول بغیر دینه چې انسان داغه نه سم مطالبه لري احسان وکي دا د انعام نه دی کی معنا د نعمت دوه قسم نعمتونه مونږ باندې الله کړی دي یو نعمت دینی بل دنیوي دینی دا معنا چې اسلام راکې دنیوي دا معنا چې د دنیا د ژوند بچي کور ملګری وغیرہ شیخ الاسلام لیکي اصلي نعمت په نعمتونو کې هغه دینی نعمت دی چې الله موږ له قران راکې الله موږ له سنت د نبی صلی الله علیه وسلم را نصیب کړو صحابه را کړو ټیک ده د دنیا په انعامات باندې مې اطلاق د نعمت کیږي خو لیکن مجازن دا به دوه قسم نعمت دي یو دنیوي نه بل اخروی نعمتونه خډیر انتهایی زیات دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي سترګو لیدل نه دي وګونه اوریدل نه دي انسان بالکل تصور نشي کولای نمبر لوی نعمتونه دنیوي به دوه قسم دي یو د نعمتونه دي چې هغه د انسان د کسب د وجه نه سړي نصیب کیږي او بل دا چې الله دنه مفت ورکړي دي وحبي کسب دا معنی چې انسان په قران او سنت لکینی دي تعلیم به عمل کرا ولي د یو نعمت وحبي دا معنی چې الله درکړي جسمانی ځان له روحاني ځان له بدن راکې عقل راکې د څومره لوی نعمتونه انسانيت راکې یو خلا په امن به نعمت کړي دي کله خاص انبیاء باندې الله نعمتو کې موسی عليه السلام سليمان عليه السلام یونس عليه السلام محمد صلی الله علیه وسلم سوره قلم سوره قصص دي کې الله را تذکرہ کړی دا دلته کې ته مراد څوک دي مفسرین ذکر کوي چې دینه مراد انبیاء شهدا صالحین نیکان بندگان د الله یا الله د انبیاء او د الله رحم له خایا یا الله د شهدا او د الله رحم له خایا درشتون انسانانو لاره صفای انسانان که خلق صحابه تا نعمت الله وی باندې کړي چونکی د نعمت شکر وکړ د نو ځکه ویل انعام تا تعینی وکړ دی نسبت الله له کو څنګه داخلوي احسان وکړه د الله او چې الله نه منسوب ول وکړ دی نتیجه دارو وته نعمتونه موږ له الله را کړی دي نو اے انسانانو شکر هم به چالو بس رکوع الله له وکي سجده الله له وکي مالم د الله په نامه ولګوي دي ته ویل چې نعمت شکریا
غیر المغضوب علیهم دایا بدل لې صفت الذين انعمت عليهم نا ک بدل شنو معنا بدل شي صراط الذين لار دا انسانانو انعمت عليهم چې تا په نعمت کړي دي غیر المغضوب علیهم لار دا انسانانو چې غضب پېښوي دي او لار د گمراهانو ابن قیم سے بدایع تفسیر کې به درې طریقو باندې دا کمزوري ګرځولې ده دغه صراط ټکی ممرو باسي ورسه توجیه د خلاف دی لازمي کی اصلي د صفت د مخکې کنو معنا د شوکا صراط الذين لار دا کسانو انعمت عليهم چې تا په نعمت کړي چې انبیا دي شهدا دي صالحین غیر المغضوب عليهم په دې صحابه باندې الله ان غضب شوی او نه داخله گمراهان و حقیقت کې غضب پنه دي شوی گمراهان هم نه دي هر چې انبیا علیهم السلام دا خو پاک خلق دي ګنا نه هر چې صحابه دي ای کوشش کړي چې د ګنا نه ځان بچ کی لیکن انسانان دي کم کمه زیته چې شوی پاغي باندې اصرار نه دی کړي متصل الله سره جوړ کړي دا ان شاء الله معاف کا کمه مونږ نو شو زیته نو زين له سوال چې دا صفت د الذين شنو اخو معرفه ودانه کړه جواب یې کې خپل ابهام دی المغضوب علیهم چې ایمان غضب کړی شوی دی صحابه هغه خلک نه دي غضب د الله صفت دی من به منو چې کوم داغه د شان مناسب یو د مخلوق غضب دی د مخلوق غضب دی له ویلې شي چې کله انسان غصه شي نو رګونه اوپر چي په وخت د انتقام کې د الله جدا دی او زمون جدا انسان مد الله په صفاتو کې تعویل نه کوي تشبیه تحریف تعطیل اسم نه کوي منی وي به کله قران کې الله غضب ذکر کوي کله انتقام کله عذاب کله عقاب معمولی غونې فرقونه بکی دي ولد ضالین او داخله گمراهان دي لا لپاره تاکید ویلې د شیونه ویلې شي غیر الضالین لا کې معنا د نفي او غیر کې معنا د مغایرت معنا صحابه غ انسانان دي چې بکم شی باندې الله خبکیږي بکم شی باندې انسان گمراه کیږي دغه نه په کامل معنا باندې لري خلق دي پاک رد شیګانو باندې روافضو ای فرمای نعوذ بالله من ذلک چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری داغه د وفات نور سره ټول مرتد شوی دي څومره به انصاف خلق دي دی آیات کې الله وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری په کوم شی باندې زخه پکېګم په کوم شی باندې چې انسان گمراه کیږي دغه نه ډېر لري ګرځېدلې دي دا پاک خلق دي ټول جنتین دي تاسو دروغ وایي دا خلق به قران چې کله انسان وګوره مطالعه کوي الله چې غوسه کوي کوم شی باندې د لپاره ډېر اسباب دي خاص کر د الله نعمت بدلول نعمت درکړې دي صاحب پرې دي مؤمن قصدن وجل الله رسول باندې افتراء انسان چې گمراه کیږي علمو کې د مطابق عمل نه کیدا گمراه دی وینا بغیر د عمل نه مراد دینه سوګري مفسرین ذکر کوي چې المغضوب علیهم نه مراد يهود او ضالین نه مراد نصارا امام ترمذی امام احمد دې روایت پیش کړی دی لیکن اهل علم فرمایي چې روایت سندن کمزور دی ځکه دي کې عبادت په نامه یو سړی دی هغه متروک الحديث یا منکر الحديث دی المغضوب علیهم نه مراد هغه انسانان دي چې سره د علم نه الله والدي ضالین دا معنا عقیده کې نقصان دی المغضوب علیهم نه مراد يهود ضالین نه مراد نصارا المغضوب علیهم نه مراد هغه انسانان دي چې کار مقابله کوي د قران او سنت ضالین دا معنا پټه مقابله کوي جاهلان دي نو به زين له سوال دي چې ارکل المغضوب علیهم نه مراد رسول الله فرمای يهود دي ضالین نه مراد نصارا نور معناګانې ولې کوي جواب دا خو صرف یو نمونه ده مثال ذکر شو یا روایت کمزور دی به المغضوب اسم مفعول سره ویل ضالین اسم فاعل سره تعمیم له اشاره ده الله داخله ډیر زید دویم داخل کو معنی الله غضب کړی دی لیکن اسباب د دې په اختیار کې وو ضالین اسم فاعل سره ویل نه مفعول سره
چې څوک دشي ونوي چې نعوذ بالله من ذلک داخله گمراهي کې مستر او محتاج و نه الله وی دوی له ما وخت ور کړو اختیار خو هم چې کوم طرف روانېږي ان مغضوب علیهم نه مراد يهود چې مخکې ولې راوړو یو خدای زمانہ مخکې و دوی مدینه کې ان نږدې اوسېدل د دې په اخر کې ویل کېږي امین امین چې عام وختونو کې دی ویل مستحب لیکن داخل د مانځ کې به سنت دی سخت تاکید به راغلی دی ضروری دی د اهتمام امام مختلف دواړه لیکن د امام مالک رحمت الله علیه مسلک دا دی چې امام به نه وي موتا کې روایت دی ابو موسی اشعری مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه لیکن اگر کو اوچت انسان دی خو لیکن د استدلال کمزوري جهري بدا سړی وي کو خفیا دواړو طرفونو د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دي نو دواړو باندې عمل جواز لري یو سړی دا مونږ کوي لیکن خفیا باندې امین ویلي پټه باندې بل سړی مونږ کې په جهر باندې ویلي هیڅ نقصان دواړو ما بین کې نشته صرف دا ولا خبره ده احناف علماء له خفیا اولاک کاری جمهور لا جهر شاه ولی الله سے لیکلي حجت الله کی چې ار کله یو مسله د اولا او غیر اولا یو خلق دې دومره زور ورکی چې د مونږ کېږي او بل وي د مونږ نه کېږي او دا وي د مونږ نه کېږي دا ګوره به خپل بدعت ګرځي اېده پر خپل دلایل د خاص کړه د وائل ابن حجر چې نبی صلی الله علیه وسلم به امین ویلې امت دا به صوتا आवाज ورمانه اوچت کې بل حدیث کې دا راځي وېد شاه امین چې د امین د ملائکه سره برابر شو ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی شیخ الاسلام ابن قیم په اعلام الموقعین کی طریقه استدلال دا ذکر کړي برابر والے په هغه وخت کې کیږي چې انسان واوري نو لہذا ک جهري شاوی ویلي جائز زکه سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی امام جلال الدین سیوطی دوری منصور کې روایت پیش کړي وی يهود سره په دې درې شینو باندې ډیر حسد کوي په نسبت سره نور ولا نور کې عمر نه کوي یو خاص کر صفونه برابر ول يهود به دې لحاظ ساتي غوسه کیږي مسلمانانو لا دویم سلام اشهر باندې دریم امین باندې نو اولا او غیر اولا خبره سنت طریقې دواړه امین خپل معنا سره استجیب الله زموږ د دعا قبول کړه معنا د ټول آیت بده سورۃ بدای بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی شروع کوم الحمدلله تو صفاتنا د کمال خاص الله لره دی رب العالمین هغه الله چې د ټول مخلوق تربیت کوونکی دی الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی ایاک نعبد خاص ته بندگی کو الله او د بل چانه کو و ایاک نستعين او خاص ته مونږ کو مغواړو د بل چانه نه غواړو اهدنا الصراط المستقيم الله خام لني غلار د قران او سنت صراط الذين لا ارضى غ انسانانو انعمت عليهم چې تا نعمت کړي پای چې انبيو او شهدا دي غیر المغضوب عليهم غضب نه دي شوی ولد والین نه داخله دي گمراهان امين قبولك الله زموږ دعا الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین